بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو په پېښور کې چې کومه دماکه وشوه، څوک یې په یو وراوړئ، څوک یې په بل وراوړئ، خو چې کله انویسټیګیشن پته ولګي چې څه دي دننه هغه روان دي. خو د هغې دماکې له زمونږ پی ټي آی چې د پنجاب حکومت له هم ووته، د مرکز نه هم ووته، زمونږ د کې پي کې له هم ووته، دی خو ډېر ښه کار وکړو چې د حکومت له ووته او خپل الیکشن ته دې بېرته د عوامو حال دی راشي او الیکشن دې وکړي، بیا دې ورشي بی چې چا څوک بوتله دې اسمبلۍ ته، بس هغه به قانون سازي کوي او د هغه اختیار دی دا. خو زه حیران دا یم چې زمونږ نیشنل پارټي چې به دا چغې والي بابک صاحب یا ایمل ولی خان و، تاسو وګورئ هغه چې موږ د پښتنو دپاره خبره کوو او داسې دي او هغسې دي. نن د الیکشن خبره ده، د پېښور د محکم وشوه، حقه نیشنل پارټي ده او حقه د پنجاب حکومت هغې رامنې کړې ده. که نیشنل پارټۍ کې که دو وایي چې موږ په رښتیا د پښتونخوا موږ خیرخوا یو، نو چې په کم ټایم کې دا دماکه وشوه په دغه شپه خو به د استعفا ورکړې وی چې بهی زه پنجاب حکومت ته زه نه یم جوړ، زه د مرکز حکومت ته ولې جوړ یم. ته پکې ناسې موږ ته دا نور دا چلونه موږ ته مه راښیه، موږ ته واښه مه اچوئ د پښتنو ته چې دغه د هلته مزې اخلئ، یو ځای کې وزارت یې ایستي دی او بل ځای کې یو طرف پښتنو دغه کومه. نو بهی زما ټوټل پاکستانیانو ته دا دغه دی چې په یوه پارټۍ پسې چې څوک د پښتنو خبره کوي چې یاره موږ د پښتنو خیرخوا یو دا چې دا ټول دروغ وایي. واحد سیوا صرف د پی ټي آی له چې پی ټي آی عمران خان ټوټل د پښتنو په حمایت کې هغه ګوره د ډرون خلاف هغه راوتی او هغه نن هم وایي ګوره اپسلوټلی ناټ په څه خبره وکړه، دا خبره ورته امریکې وکړه چې ما لا ډېره کوه، ده ورته وایي بلکل یې نه درکو، خو په دغه خبره یې لرې کړو، نور خو پکې سم نه حکومت یې دغه نه و، سټرانګ حکومت یې نه و لکه بېکاره حکومت او په 2-3 سیټر باندې رامنې و. که سټرانګ حکومت یې وی تا به لیدلی وی چې ده ورته بیا کېدی شي ده ورته بیا نور بله ژبه استعمال کړی وی. نو زما ټوټل پښتنو ورونو ته دا دغه دی چې بهی دا کمې پارټۍ دي چې د پښتنو چې وایي چې یاره زه د پښتو دغه کوم موږ د پښتنو خیرخوا یو او اوس په مرکز کې ناست دي، نو دا ټوټل منافقت دی، دا دې موږ ته نور نه راښیي. که هغه زموږ د جمعیت علما ده، که هغه زموږ جماعت اسلامي ده، که هغه زموږ نیشنل پارټي ده، که هره یوه ده. ګوره پی ټي آی واحد پارټي وه چې هغه د مرکز نه م راووته، هغه صوبایي م ګوره هغه ته جوړه نه ده، وایي موږ لاړو خبره ختمه. دو دقه دي په مرکز کې ناست دي، هلته یې وزارت هم نیولي دي او دلته موږ ته نور چلونه نور راښیي. نو بهی دا قوم نور مه دوکه کوئ، که په رښتیا تاسو د پښتنو خیرخوا او د افغانستان خاص کر، نو بېګاله استعفاګانې ورکوئ. بابک صاحب ته ووایه چې استعفاګانې ورکړه، حیدرخان هودي ته ووایه، دې ټولو ته ووایه چې استعفاګانې ورکړئ او راځئ کور ته راځئ. الیکشن دی چې حکومت به ختم شي، هغې ته نه دی جوړ. دا موږ نور بس موږ پښتانه نور مه دوکه کوئ په دې باندې، ټیک ده؟ والسلام.